أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. مخیاتونو کې کافرانو لا ترهیب مسلمانانو لا زیرو بے اور پسې آیاتونو کې د خلکو یو اعتراض و چې د الله په کلام کې مثالونه نه وي. د هغې جواب یې وکړو مثالونو کې خو ډېرې فایدې دي. قرآن کریم کې ګڼ مثالونه ذکر کړي شوي دي. بعضې وایي 40 مثالونه دي، 33 مثالونه هغه په مثل یا کافی تشبیه وغیرہ سره دی چا واضح دی، او دا لس داسې دی چې هغه د سیاق و سباق نه پته لګي. بیا ورپسې د فاسقانو خبره وکړه چې دا فاسقان څوک دي، د هغې 3 بد خصلتونه او آخري انجام یې د هغې ذکر کو. اوس دې ځینه الله رب العزت خپل انعامات شماري، انعامات ذکر کوي. اولنی انعام دی چې د نش نشته کړی. دویم انعام دا دی چې د ځمکې دا څیزونه د ټول ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړلي. ورپسې د آدم علیه السلام د هغه تذکره کوي، په هغې کې ګڼې خبرې راځي به. دا ټول نعمتونه دي په انسانانو باندې، نو دا نعمتونه یاد کوي او د دې شکریه ادا کوي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، سرنګي انکار کوي تاسو د الله نه او حال دا دی چې تاسو نشوي. اولنې اموات هغې ته مرګ وی، ادعایی وی. اسې په خوله کې ورته ویلی کېږي نشته، ناغه نشته دی مړلی. فاحیاکم، نو تاسو را پیدا کړئ، ژوندي کړئ. اول کې ژوند یې دله درکړو. د دې تذکره نورو صورتونو کې هم کیږي، لکه صورت دهر کې ابتدائی آیات کې الله وی هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً په دې انسان باندې داسې زمانه راغله چې د ده پکې څه اسم څه نوم پکې د ده نه و، د ده څه تذکره پکې نه شوه کېدی. نور ځایونو کې هم څه بعضې تذکرې کېږي. اول کې دی نشو، نو وجود ته راغی. مخکې آدم و، بیا وجود ته راغی. نو دنیا کې څه پاتې کېدلي، څه لږ وخت دی. نو سم یې راوړو، ثم یمیتکم، نو بیا به تاسو مړه کوي. چې مړه یو کی نو بیا به وخت تیریږي پکې. ثم راځي، ثم تراخی د پاره وي. ثم یحییکم، نو بیا به تاسو ژوندي کوي رستو. نو چې کله دوباره یو بیا را ژوندي کی، نو ثم الیه ترجعون،
قیامت ورځ به نو الله ته به ولاړ به انتظار وکړي، الیه ترجعون، الله ته به ورګرځول کېږي د حساب کتاب دپاره. الله وایي ته څنګه انکار کې؟ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، تاسو خو نشوي. دا اولنې نعمت ته چې نشتوالی نه مې شته کېدو ته راوستی، د آدم نه مې وجود ته راوستی، مر نه مې ژوند ته راوستی. لم یکن شیئا مذکورا وی، دسی یو شی نو چې تذکره شی وی، تذکره د سراړو کېدی نه شوه، چا یې تذکره کولی نه شوه. اوس چې څومره لا نه دی پیدا نو هغه د هغې تذکره موږ نه شو کولی، هېڅوک یې نشي کولی چې څه به کېږي څه به نه کېږي. ولې د هغې پته خو الله ته ده، بل چاته نشتي. مور و پلاري هغې ته هم پته نشتي، څه به کېږي مخې ته سره روان دي، څه کېدونکي دي، هېڅ پته نه لګي. علم د الله سره دی د هغې، انسان د هغې تذکره نشي کولی. دې نه پس به څومره انسانان پیدا کېږي، هېڅ پته نه لګي. نو ځکه وایي لم یکن شیئا مذکورا وي، د ده څه تذکره نه کېده. نو الله وی بیا یې پیدا کړو، هلته کې م وایي انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا وکنتم امواتا فاحیاکم، نو تاسو نشوئ نو تاسو یې راج پیدا کړئ. پیدا یې کړئ نو وقف ته جمی لیکل دی مخې ته، څه وخت به دغسې تیر شي، بیا به تا باندې څه بعضې کارونه به د باندې راځي، وخت به تیریږي. اولنی د ړوکوالي وخت هغې کې تپوس هم نه کېږي، ورپسې بیا د بلوغ نه وروستو بیا تپوس به کولی کېږي، تا باندې منځونه دي، روجې دي، څه دي احکامات دي، اخلاقیات دي، معاملات دي، دا ټولې خبرې دي. نو بیا به یو وخت راشي، ثم یمیتکم، نو بیا به مړه کوي تاسو، ثم یحییکم، نو چې کله مړه یو کې نو بیا به مړه به یې. نو یو وخت به بیا داسې راشي، ثم او ډېر وخت به تیر شي، نو بیا به یو را پیدا را ژوندي کي. نو بیا چې را ژوندي کي نو بیا به ولاړي، نو ثم الیه ترجعون، نو بیا به الله طرف ته ورګرځولی کېږئ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره، ستاسو د فایدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي، دا ټول ستاسو د فایدې دپاره دي. وی څنګه فایدې دپاره؟ د بعضې شیونه خو ضروري دي، او ضروري دي که ظاهري لحاظ سره د فایدې دي او که د نقصان دي. خو یو غټه فایده پکې دا ده چې دا ټول څیزونه الله پیدا کړلي، دا یې پیدا کړلی ستا د فایدې دپاره، دا بل یې پیدا کړلی ستا د نقصان دپاره، ستا ضرر دپاره. دی یو ته به ځان نږدې کې، دی بل نه به ځان ساتې. ګورئ داسې امتحانات کولی کېږي که نه، بعضې څیزونه یې هغه د فایدې، لیکن د فایدې په شي کې نقصان هم وي. ولې یو شی د فایدې هغه چې په صحیح طریقې باندې استعمالی نو فایده ده، خو چې په غلطه طریقې استعمالی نو هغه نقصان دی. که یو سړی وایي دا کم چې دا خوراک دا څیزونه یې دا خو ټوله فایده ده،
دا فائدہ د خدا د حد پورې دا دینه چې زیاته کې نو بیا نقصان جوړي. خوراک سيزونه څومره دین الله وی کلو واشربو خور پسې ولا تسرفو اسراف بنکه زیاته بنکه د حد نه زیاته نه خوري. که حد نه زیاته او خورنه ګوره خرابې بده نقصان ته په خپل جوړه. الله تعالی پیدا کړل فائدې د پاره او ته ګرځي نقصان ہوتی ته جوړه. یو شی پیدا کړل الله د یو سره پاره بعض سيزونه یي هغه د خوراک د پاره خو نه یي. دې هر شی به تخوري هر شی د خوراک خو نه ده. دا ونی بوټي الله پیدا کړلی دا ګټي پیدا کړلی دا خاور پیدا کړل نو دا به تخوري سو نه لیکن نورې فائدې دي و دې چې چل کې یا فائدہ کله دې ورانه کی کنه د عمل د وجه نه فائدہ خراب شي. الله تعالی کلی فصلونه پیدا کړي نو دې لګیا دي نو پورې خو دې نو خټکایي په طبخي خو دې نو پورې پسې بل کړل نو هغه اوس وځي کنه خرابي کی. نو باز سيزونه په خټکولو باندې خرابي او باز سيزونه په سوځولو باندې خرابي. دا نقصان خو تا جوړ کو. الله تعالی خ پیدا کړل ډېر سيزونه داسي دي د فائدې سيزونه دي لیکن ته هغه نه نقصان جوړ کې. باز سيزونه ظاهري چې ته د ګورې نقصان نه هغه ستاره پر خو نه دي کنه دا بل شي پر دي. چوڑکې دنو چوڑکې باندې خو سړی خرابي لیکن دا چوڑکې د فائدې د پاره دا یې پته حالت کې لګي چې کله سړی بورجی خانه د لاړ شي ځاله پخلی تنظیم کوي الګي غوخه پرته دا الګي سبزی پرته دا وس دا کټ کول غواړي بس یې به کټ کې هغه چوڑکې پکار ده کنه. نو چوڑکې هغه سيزونو د پاره د دې چلګي چوڑکې راغلی نو اخله خبره کوي وای چوڑکې کې د سرو زرو شو بل لړمون مې منډل خو نه دا کړ نقصان خو ته جوړه هغه د فائدې شی او هغه نقصان جوړ کو لړمون باندې اور منډي. دغه سينور دي زهر دي دا الله پیدا کړی نو زهر یې سره بار پیدا کړی نه ستا بار خو نه پیدا کړی چې دا به تخوره نه دا باندې سيزونه داسي چې هغه تا د نقصان در رسي ناغه ته پدې باندې وجنه تباغیل ورکه هغه بعضی سيزونه دي هغه نقصانی سيزون پکې راشي هغه به نقصان به ته پدې باندې د فکې کنه. یو وایرس یو انټي وایرس یو نشونه پیدا کړل الله کړ نال ته هغه وایرس هم پیدا دي دي چې انټي وایرس هم پیدا کړل نو دا پر مخامخ کې ختم بشي هغه کنه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله غزاد پیدا کړی تاسو د پیدا لپاره کنورې پیدا پکې ته اغسته شو کته نشه اغسته است عقل هغه ته نه رشي ذهن هغه ته نه رسي نو دومره خو ویل شي او د الله پیدا کړل ښه الله اوس په دې کې څه مقصد وو باید شنو داسي سره وای چې دا وسې شي الله پیدا کو ډېر څه نه اسره به دا خبره کوي لیکن هر شي کې د الله حکمتونه ای عقل دا مچان را پیدا شي دا مچان وسې شي الله پیدا کول دا پته لګیل دکې کم ځای کې چې مچان ختم شو ال دغه نورې مسلې بیا پیدا کیږي مرزونه پیدا کیږي او دغه واقع شي وا یو ملک مچان ختم شیو ال دغه مرض پیدا شو ال د ډاکټرانو چې ریسرچ کو پته ولګي دغه مچان نشتی ښه مچان او واستغواړي نو دغه جازونه ډکول د مچانو نه هغه وړو ال دغه پرې خو دو بس مچان ختم شي هر یو شی الله پیدا کړل نو خاص فائدې د پاره پیدا کړل خاص کار د پاره پیدا کړل زما استاد ذهن وته نرسي جدا خبر ده ما وته خو یو شی یو جاو دا خو خوراک دی او دا نه دی یا خوراک نه دی جدا نقصانی دی نو دا شی له پیدا کو مچ خوراک شي خوند دی مچان دی ماشي دی دغه ځان
هغه کې مچۍ دي په دې باندې وخت کې راوځي مچۍ کې ځان له فائدې پکشته هم او تاسو نه پويو. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات نو بیا قصد کو طرف د اسمان ته نو برابر جوړو واسمانونه واسمان نه جوړو بل جوړو واسمان ندی لاندې باندې دي چت پچت دي زمکه بارکه نه وای چې ودی نو لاندې باندې دي یو ځکه ویلي ودی الدغه د زمکه بارکه ویلي والارض مثلهن وی زمکه هم د اسمان نو پشان دي دا اسمان نو ودی نو زمکه ودی الدغه بیا مفسرین لګیا دي دا څنګه ودی نه دغه یو ځکه ویلي دا ودی نو دا طبقه پکې نشتی ودی خدا د یو بل سره جوختی دي پدې کې اوسېدل چې دي نو صرف په دې لپاسه نه زمکه باندې کیږي لاندې زمکه کې اوسېدل نه کیږي الته به خلا نشتی اسمان دینو پای کې خلام دا بیا یو اسمان دی نو داغه لپاسه بل اسمان دی نو منځ کې خلا ده بیا هغه کې دومره فاصله ده لکه زمکه اسمان منځ کې بیا خواته بل اسمان دی نه اسمان موټای په کېم ده او بیا د اسمان نه بر حال دی بل اسمان پورې دومره فاصله لګي او اسمان نه بل اسمان پورې نو ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات چا چې ویلی ناغه خن دی ویلی چې وا وزمکه دی او هر ازمکه کې بیا لګیا دی خبرې کوي چې دسی آدم دی لکه ستاسو آدم په هر ازمکه کې داسې نوح دی لکه ستاسو نوح په هر یو ناغه کمزور روایت دي نه ازمکه یو ځکه الله ویل چې دې په شانتی دنو الدغه بیا مفسرین نورم توجیهات پکې کړل سو وي و بر اعظمت مراد دي سوکسوي انا ازمکه د قیو دا کم ځکه چې رهائش کیږي کم ځکه چې د زندګۍ آثار دي عدل د یوازې د ازمکه کې دي بس سپومې ته کلاړ شي نال دغه اوسېدې نشي ښا الدغه کلاړ نو ځان سره وړې شي چال دغه استعماله ځان سره اکسیجن وړې اکسیجن نیول نشیتله باندې خلک یا دریاب ته ځي دریاب ته بلاړ شي خو لږ وخت لپاره بلاړ شي که دریاب کې دن نزین ځان سره اکسیجن وړې ناسا په کله هغه پکې دماکه پکې وشي خراب شي سوس شي بس هر سوران کیخه الله دا دې پار نه جوړ کړي ته باندې کې وسه دریاب کې دن نه بوسه مه خونای الله مهیده پار بازي سيزونه داسې پیدا کړي بازي نور سيزونه پکې دي الله اغه هغه طاقت ورکړل چې د پدزمګه کې په دې په وبو کې دن نه وسه دي شي د مهیده پارا داغه د سا تنظیم دغه سي د نور چې پکې کم زنده سر وسیږي داغه د پارا د سا تنظیم الته کې کېدې شي په وبو کې زما سا پار نشي کېده ما او تا کو ځان سره اکسیجن وړو بیا ناغه بسره غپو وې لاړ بشي س ګینټو د پاره بلاړ شي بیا واپس بیا وچی تراخیږي نو ثم استوى الى السماء نو بیا برابر قصد کو طرف د اسمان ته نو برابر جوړو وا اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله دې پارشي باندې پوها الله په هر شي باندې پوها دې هر شي باندې عالم دې عالم بكل شيء هو الله الله وې ز پوهم پار سبانه بل څوک داسې نشته چې پار سبانه پوي دې پورې درې رکوع وشوي خیال داو چې دوسی رکوع دو رکوع یا په هفته کې کم سچې ویل شي هغه صرف ترجمه وکړو اول نه اخیره پورې نو دې پورې چې وشي بیا دې نه اخواته یو ځای پورې رسول بیا به دې ځان یو پیر بیا خالص صرف ترجمه وکړو بعضی کسان نو په صفات شي ناغه به کیم کور کیږي
او چاته چې څوک چې پکې د هغونه سره ټکي پکې پاتې شي هغه هم پکې کېدی شي چې فایده ورته وشي. ناول نه وایو ابتداء الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کامل کتاب دے هیڅ شک نشته پدې کې هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو الذين يؤمنون بالغیب دا کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې او یقیمون الصلاة او قائم ایمان زلرا ومما رزقناهم ينفقون او بعضی د هغه نه چې موږ رزق ورکړل دي لا خرج کوي په لار د الله کې والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا هغه کسان دي چې ایمان لري په هغه سمانه چې نازل شوی تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوی دي ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او پورز د آخرت باندې دي یقین لري اولئک علی هدى من ربهم دا کسان کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرف نه او اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیابی موندونکي په آخرت کې ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل سواء علیهم برابر خبر د پاغي باندې انذرتهم کته یره ام لم تنذرهم او کته نه یره لا یؤمنون ایمان نه راوړي ختم الله على قلوبهم الله مهر لګول پزړون ددي وعلى سمعهم او وغونو ددي وعلى ابصارهم غشاوه او پسترګو ددي باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب لوی دی ومن الناس من يقول بعض د خلقنا غدي چې وای آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې او بالیوم الاخر او پرز د اخرت وما هم بمؤمنین حال دا دې چې دي مؤمنان ندي یخادعون الله دي دوکور کوي الله لا والذین آمنوا وکسانو لچ ایمان راوړل وما يخدعون الا انفسهم او دي دوک نه ور کوي مگر خپل ځانونو لا وما يشعرون او دي شعور نه لري فی قلوبهم مرض پزړون د دې کې مرض ده فزادهم الله مرضا نو زیات کو الله مرض د دې ولهم عذاب علیم او د دې د پاره عذاب درناک ده بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دي دروغ وي و اذا قیل لهم او کله چې ویل کېږي دي تعالی تفسدوا فی الارض چې فساد مکوئ پزمک کې قالوا ويدي انما نحن مصلحون یقینا من خو اصلاح کون کیو الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم المفسدون هم دی فسادیان دی ولكن لا يشعرون لیکن دی شعور نه لري و اذا قيل لهم امنوا کله چې ویل کېږي دیتا او کله چې او ویل شي دیتا ایمان راوړی کما امن الناس لك څنګه چې ایمان راوړل دي صحابه قالوا ويدي انؤمن كما امن السفهاء آیا ایمان راوړو مونږه پشان د هغه چې ایمان راوړل دی وقفانو الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء هم دی وقفان دی ولكن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه و اذا لقوا الذين امنوا او کله چې ملاقات کی دي د مؤمنانو سره قالوا آمنا نو دی وای مونږ ایمان راوړل و اذا خلوا الى شياطينهم او کله چې ځان لشي د خپل شیطانانو سره یا کله چې لاړ شي دی خپل شیطانانو ته قالوا ويدي انا معكم يقينا من خستاس سريو انما نحن مستهزئون يقينا من خو مسخري كون کیو الله يستهزئ بهم الله سزا ور کوي دی له د مسخرو د دی و يمدهم او زیات کوي دی لرا فی طغیانهم پسر کشی د دی کې یا مهون سرګردان دی اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې اغستی دا گمراهی په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نه هیڅ فائدہ نکړه تجارت د دي وما كانوا مهتدين او ندي دي لار مندون کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دي پشان د مثال دا اچا ده یا حال د دي پشان د حال د هغه چا ده مثال د حال د دی پشان د حال د هغه چا دی چې بلې کور فلما اضاءت ما حوله هر کله چې روخانه ک دی ور چاپیره ددنه ذهب الله بنورهم نبوت لا رڼا د دین او ترکهم فی ظلمات او پرې خود دی پتیرو کې لا یبصرون چې دی سنینی سمون کان دی بوکمون چاړاګان دی عميون لاند دی فهم لا يرجعون پس دین راګرځي حق ته او کصیب من السماء فيه ظلمات
او یا پشان دا تیز بارانه د اسمان نه چې پای کې تیری ورعد او ګړلاري و برقون او برېښناي یجعلون اصابعهم دیګ وت خپل فی اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق د تندرونه حذر الموت د مرد یری والله محیط بالکافرین ولا راګرون کې د کافرانو لرا یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدې د برېښنا چوت او تختې نظرونه د دی کلما اضاء لهم مشوا فيه هر کلا چې رڼا کی پدی باندې نو دی روان شي پای کې و اذا ظلم عليهم قاموا کله چې تیر کی پدی باندې نو دی ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم او کچره الله غوښته نو خامخا بولی به قوت دا اوریدو د دی او قوت د لیدو د دی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی کوئ د خپل رب الذي خلقکم هغه ذات چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه کسان چې تاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون د پاره دي چې تاسو متقیان شئ الذي جعل لكم الارض فراشا الله غ ذات ته چې ګرځولې دا تاسو د پاره ځمکه فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور ورولي دي د اسمان نوبو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم راوستلی دي د دې وبو په ذریعہ باندې د میوو ناس تاسو د پاره رزق فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی الله له شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او کچری تاسو په شک کې د هغه سنا چې نازل کړي موږ په خپل بنده باندې فاتو بسورۃ من مثله نور اوړی په یو صورت په شان ده دي ودعوا شهداءکم من دون الله او راو بلې مددګاران خپل د الله نه سیوا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا کچری تاسو نه شي کولای ولن تفعلوا هرگز به نه کوي فتقوا النار التي هو يرګي دا ورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغه خلق دی او غټي اعدت للكافرين تیار کړی شه د پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو لچ ایمان راوړل وعمل الصالحات او عمل صالح کړل ان لهم جنات جديد پاره جنتون دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي لاندې داغینه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړې شي دی لا داغینا سمیوا د خوراک د پاره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو دی بوي چې دا هغه میوه دا چې راکړې شي و منګله مخکې د دینا و تو به متشابه ورکړې شي وې دي ته همرنګي ولهم فيها ازواج مطهره او د دې لپاره به په جنت کې بی بیان پاکه ساتل شي وهم فيها خالدون او دی به په دې کې همیشه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه یقینا الله نه منکیږي یقینا الله باک نه کوي یا یقینا الله نه پرېږدي ای یضرب مثلا ما بعوضه بیانول د یو مثال د ماشی فما فوقها یا لپاس د ماشینا فاما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل فیعلمون ناغي پويږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د دې رب د طرفنا واما الذين كفروا او ها کسان چې کفر کړل فیقولون ناغي وی ماذا اراد الله بهذا مثلا سیراد کړل الله په دې مثال بیانول سره یذل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډیر لرا و يهدي به کثیرا او هدایت ور کوي په دې سره ډیر ہوتا وما يذل به الا الفاسقين او نه گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان الذين ينقضون عهد الله دا کسان دي چې ماتي لوز د الله من بعد میثاقه رسد په خولو دا غینا ويقطعون ما امر الله به ايوصل او کټکای هغه چې حکم کړل الله ما امر الله به هغه چې حکم کړل الله پاغه سره ايوصل د یو ځای کولو ويفسدون في الارض يدي فساد کې پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګ انکار کوي تاسو د الله نه حال دا چې تاسو نشوي فاحیاکم نو تاسو پیدا کړی ثم یمیتکم نو بیا بمړه کوي تاسو ثم یحییکم نو بیا بجوند کوي تاسو ثم الیه ترجعون نو بیا الله طرف ته ورو ګرځول شي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا
الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دا ستاسو د پاره پیدا کړی دی ستاسو د پاره هغه چې پزمکه کې دی ټول ثم استوى الى السماء نو بیا قص کو طرف د اسمان ته فسواهن سبع سماوات نو برابر جوړ کړلی و اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله دې په هر شي باندې پوها. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.